الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ټول دوستان په شوق او محبت سره درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم الله صلاة دائمة بدوام ملک الله. اللهم صل علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرو قدردانو مشرانو کشرانو رب العزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې مونږ او تاسو دوانو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي. ټول په جمع و الحمدلله. مبارک ورځ دا د عرفې د نهم د ذوالحجې او دا ډېره بابرکته ورځ ده او ډېر لوی فضیلت راغلی دی. او بیا سبا له چې دا د اختر د قربانۍ د سنت ابراهیمي د راژوندي کولو یو ډېره د عزتونو برکتونو او د اجرونو د ثوابونو میاشت ده. خلکو د قربانۍ تیاری کړي دي چې چا نیتونه کړي دي الله کریم جل جلاله دې د هغې قربانۍ قبولې کړي. د چا وس طاقت نشته الله کریم دې والله د حلال و فراخ اسباب برابر کړي. قدردانو حالات ستاسو په وړاندې دي او نن الحمدلله په ټول ملک کې ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم د حوالې سره دغه ورځ لمانځل کېږي مناویږي. د دوانو جهانو د سردار آقا نامدار زمونږ او ستاسو د زړونو قرار د مدینې منورې جانان صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله کریم جل جلاله فرمایي چې انا کفیناک المستهزئین. قرآن عظیم الشان کې چې محبوبه دا کوم خلق چې تاسو مبارکو پسې لګیاوي ګستاخي کوي بد ردې وي او دوی چې کوم دی بې ادبۍ کوي نو ستاسو د طرف نه مونږ کافي یو د هغې دپاره. خدا کفایت داسې نه دی بلکې دا ډیوټي الله جل جلاله د خپلو خاصو بندگانو نه اخلي چې څوک د رب خوښه شي د دې دپاره نو دا نیابت ورته ورکي. څنګه چې الله کریم جل جلاله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا قرآن عظیم الشان مونږ نازل کړی دی او مونږ به حفاظت کوو. خدا حفاظت بیا الله جل جلاله د دې څنګه کوي. قاریان صاحبان چې دي هغه د قرآن عظیم الشان حفظ کی آیات کی مکمل طور باندې د الفاظ او چې کوم دې سکیږي د هغې حفاظت کیږي. او د قرآن عظیم الشان چې کوم اسرار او رموز دي د هغې دپاره الله پاک بیا علما پیدا کړي دي. بهرحال هم د دې په ذریعه باندې الله جل جلاله د قرآن حفاظت کوي. که څوک تحریف کولو کوشش کوي د هغې دپاره الحمدلله بیا خلک چې کوم دی تیار وي. نو څنګه چې د حضور علیه السلام مبارک د عزت او د ناموس خبره ده ذمه خو اغستې الله جل جلاله ده خو دا کار الله جل جلاله د خپلو بندګانو نه اخلي. او دا ظاهره خبره ده چې کومه ذمه د الله جل جلاله اغستې ده او بیا د هغې دپاره خپل بندگان منتخب کي نو د هغې بندگانو عزت چې دی او د هغې اجر چې دی یقینا چې دا به ډېر زیات وي. او دا خبره د اول نه را روانه ده خبرې اوسنۍ نه دي چې کله د دوانو جهانو سردار مبارک اول چې کوم دی په د اسلام د تبلیغ او ترویج او اشاعت دپاره کله دی مبارکو چې کوم دی اعلان وکړ نو اول ابولهب را پاڅېده او هغه د کریم آقا مبارک چې کوم دی بې ادبي وکړه نو د هغه د هغې خبرو جواب الله جل جلاله ورکړه تبت یدا ابي لهب وتب. ورپسې وخت په وخت باندې
دا سلسله روانه وه، خو چې کله به هم داسې یو سلسله راتله الله کریم جل جلاله به د هغې مخلوق نه د هغې دپاره د چا انتخاب کړی و. خو دا یو حقیقت دی چې د نوکرانو کمی خو په دغې در کې نشته. څوک خو به داسې وي چې د هغې نه به الله دا کار اخلي، خو چې د چا انتخاب په دغې در کې وشي د هغه نه باندې خوشقسمته په مخ د ځمکه باندې بل نشته. د هغه ډېر لوی خوشقسمته وي چې د چا انتخاب وشي د دې کار دپاره. زما د دواړو جهانو د سردار مبارک په مدینه منوره باندې یو سازش جوړ شو د سلطان نور الدین زنګي رحمت الله تعالی علیه وختو. سازش جوړ شو په مدینه منوره باندې او د بهر نه یهودو سرنګ شروع کړ، خپل ایجنټان یې راولېږلي او هغې د حضور علیه السلام روضې مبارکې ته رانږدې شو. د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې چې لاړه نو هغه حضرت نور الدین زنګي رحمت الله تعالی علیه. دا د ده دپاره خوشقسمتي ځکه وه چې موجوده نږدې نور بادشاهان هم وو، طاقتور هم وو. مبارک راغې د هلته نه د حضور په حکم باندې د شپې او د ورځې مزل یې وکړ او چې کله راورسېده هغه د حضور هغه دشمنان یې چې کوم دی هلته څه کړل ټول یې مردار کړه. او د هغې نه پس تاریخ لیکي چې سلطان نور الدین زنګي رحمت الله تعالی علیه درې ورځې د مدینې منورې په لارو کوڅو کې خپې ابله خپې او سرتور سر ګرځېدلی دی او دا لاسونه به یې اوچت کړي چې یا رسول الله زه دا شکر څنګه ادا کړمه چې ډېر بادشاهان وو، ډېر کلمګو وو، ډېرو سره فوجونه وو، ډېرو سره طاقتونه وو او یا رسول الله ستاسو په قرب او جوار کې وو، نږدې وو. خو زه دا شکر څنګه ادا کړمه چې د خپل ناموس د حفاظت دپاره د زما فقیر انتخاب وکړ. دلته کې عاشق صادق بس ختمه کړې ده او فرمایلی دي چې ما له تا غوندې آقا په جهان نشته، ما له تا غوندې آقا په جهان نشته، خو تا له ما غوندې زرګونه غلامان ډېر. ما له تا غوندې آقا په جهان نشته، تا له ما غوندې زرګونه غلامان ډېر. چې وریځ مې ستا د مینې په زړه راشي نو وریږي مې په مخ باندې باران ډېر. او یا رسول الله که دې پورته کړې په ناز د حیا سترګې نور به ووینې په خپو کې شهیدان ډېر. هره شپه دې د دیدن په تمنا وي، هره شپه دې د دیدن په تمنا وي، تا پسې محمد امین وي پریشان ډېر. دا عزتمندو الله پاک انتخاب کړی دی وخت کې. کله انتخاب د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کیږي د مسلمه کذاب دا غټول لخر خلاف. کله چې کوم دی د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کیږي. کله دا انتخاب د حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کیږي. کله دا انتخاب د حضرت خالد ابن ولید کیږي. دا الله کریم جل جلاله چې د چاچا کله د سالم ابن عمیر کیږي، کله د عمیر بن عدی کیږي. دا هغه انتخاب دی کله د هغې ماشومانو د معاذ او معوذ کیږي چې کوم ماشومانو د اسلام لوی دشمن ابو جهل مردار کړی. دا انتخاب د عزتمندو چې الله جل جلاله د چا وکړي. خو ما درته وویې کائناتو کې خوش قسمته خلق دي چې د چا د حضور د دین د خدمت دپاره انتخاب کیږي، چا د اعلی کلمت الله دپاره انتخاب کیږي، د چا د ژوند دغه 100 ساعته او 100 غړۍ د اسلام په خدمت کې تیریږي، د اعلی کلمت الله دپاره تیریږي، په جهاد فی سبیل الله کې تیریږي، د نظام مصطفی دپاره تیریږي، د ختم نبوت د حفاظت دپاره تیریږي، د ناموس رسالت د حفاظت دپاره تیریږي. مرګ نه والله خلاصي نشتا. مرګ راتلونکي دی او د هر طرفه راتلونکي دی. کله په اکسیډنټ باندې دی، کله چې کوم دی په یو وایرس نه دی، کله د یو ماشي د لاسه دی، کله د های بلډ پریشر او شوګر د لاسه دی. خو په ذات د خدای قسم د هغې ژوند مزم جدا ده چې کوم ژوند د حضور د دین په خدمت کې تیریږي او د هغې مرګ مزم جدا ده چې کوم مرګ انسان له د اسلام دپاره راځي. الله کریم جل جلاله دې زموږ دغه سعادتونه نصیب کړي. عزتمندو د حضور د دور نه دا خبره شروع ده، خو یوه خبره بالکل کره ده چې کله هم زما د نبي د عزت او د ناموس خبره راغلې ده، بیا په هغې کې چې کوم دی چې ځان ته مسلمان ویلی دی او د هغه په زړه کې د ایمان چې کوم دی رڼا وي، نو هغه بیا په دغې معامله کې چرې دو نمبري نه ده کړې. تاریخ کې وګورئ چې ځان ته د ایمان رڼا یې په زړه کې وي او خبره د حضور علیه السلام د عزت او ناموس راشي، نو بیا دو نمبري نه ده شوې. او چې چا په دغه میدان کې دو نمبري کړې ده
هغه الله په دنیا باندې د ذلت او د رسوایۍ چې کوم دی یو څه جوړ کړی، مثال جوړ کړی دی. آخرت خدایم ذلیل او رسوا، خو چې چا د حضور د در خورو تم سپک کتلی دي او چا چې کوم دی د حضور سره دو نمبري کړی ده، دغه انسان دنیا و آخرت تباه دی. مجال شته که دا انسان پاتې شي، دنیا و آخرت یې تباه دی. او دا مونږ هم په خپل لږ ژوند کې ولیدل. دا غداري چې دا یو داسې شی دی، ګناهګار کېدل جدا خبره ده. یو انسان ګناه کوي، ګناهګار چې دی د هغه دپاره معافي هم شته، هغه الله ته بخښنه چې کوم دی د بخښنې درخواست وکړي، استغفار ووایي. خو یو د حضور د دربار سره غداري ده. غداري چې ده دا ناقابل معافي جرم دی. الله دې موږ د حضور په در کې د غدارۍ نه وساتي. غداري خو د وطن سره هم ناقابل معافي دی. چې یو وطن کې غدار ونیولی شي، د ټول قوم مطالبه وي پانسي کوي، د ټول قوم مطالبه وي دی چې کوم دی قابل معافي جرم نه دی. غداري چې د پخوا نه د جنګونو قصې وګورئ، په جنګونو کې چې کلم غدار یو انسان د خپل قوم سره غداري کړې ده، د خپل چې کوم دی څه نه هغه چې هر قوم دی خو چې غداري کړې ده، که مسلمانانو کې څوک راپاڅېدلي دي نو هغه مسلمانانو لښکر پرېښې نه دی بیا، غدار له سزا ورکړې ده او هغه پرېښې نه دی بیا. حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی چې کله فتح کوي بیت المقدس نو ټول عام طور باندې د معافۍ اعلان یې وکړ، وی ټولو ته زه معافي کومه، هیڅ چا ته به هیڅ قسمه نقصان نه ملاویږي، تاسو به د اصولو مطابق ژوند تېروئ، چې څه د اقلیتونو حقوق یې ټول به تاسو ته ملاویږي. خو یو سلطان برنس چې کوم دی سلطان راوغوښته، وی برنس د دې جرنیل وی هغه ته آواز کوي. چې کله راغې نو دا مبارک په خپله باندې د اس نه راکوز شو او توره یې د میان نه راوښکله، مخامخ ورته ودرېده، توره یې وله په دې ځای باندې کېښوده، ورته وایي تا بدبخته، تا د یو مسلمان قیدیانو قافله لوټ کړه او بیا په هغې کې یو مسلمان قیدي و، هغه له دې بیا په چهره باندې په مخ باندې دې وله سپېړه ورکړه او تا ورته ده ووې چې اواز که خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته، اواز که خپل نبی ته چې تا ما نه بچ، یدعوه محمد ینصرکم، اواز که ورته چې تا ما نه بچ کی. ورته وی بدبخته زما د نبی شان ډېر لوی دی، زما د نبی مرتبه ډېر لویه ده، نن هغه نبی خپل غلام را لېږلی دی، اوس تا مخې ته ولاړ دی، د حضور د غلام نه ځان بچ که. بیا توره راواغسته او سر یې ته نه قلم کو، او چې کله یې ته نه سر قلم کو، صحابو ته یې وفرمایل خپلو ملګرو ته چې د ده دا سر واخلئ او دا څومره خیمې چې دي چې په دې کې صلیبیان دي، د دې ټولو خیمو مخو ته یې وګرځوئ چې دا ټول د ده دا حالت وویني، چې هغوی ته پته ولګي چې هر څه کې معافي شته، هر چاره له معافي شته. که زمونږ د ذات خبره وي معافي به وکړو، که مونږ پسې مو څه خبره کړې وي معافي به وکړو، که زمونږ ځمکې مو نیولې وي معافي به وکړو، که زمونږ پټي مو سیزلې وي، زمونږ ونې مو سیزلې وي معافي به وکړو، که مونږ ته مو نور څه نقصان را رسولی وي معافي به وکړو. خو چې چا د دواړو جهانو د سردار ګستاخي کړې ده، چې چا زما د جانان مبارک ګستاخي کړې ده، هغه دپاره معافي نشته، د هغه سزا صرف دغه یوه ده چې د هغه نه به سر قلمیږي او دا سر د ده وګرځوه او ټولو کې اعلان وکړه چې په هر څه کې معافي شته، د حضور د غدار سره معافي نشته. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یو روایت را نقل کړی دی، یو نابینا صحابي د حضور علیہ السلام مبارک دربار ته راغی، یو د قتل مقدمه راغله، دی د حضور دربار کې کېناسته، و یا رسول الله زما چې کوم دی څه وه یو وینځه وه چې هغه بیا ام ولد وه، یعنې هغې نه زما بچیم پیدا شوي و چې د هغې حیثیت بیا د وینځې نه راوړي، زما چې کوم دی د هغې نه دوه ښکلي بچیم پیدا شوي و، خو یا رسول الله او په ما باندې ډېره ګران هم وه او زه هم ورته ډېر زیات ګران وم، مګر دی څه چل وکړو، دغې وینځې کې یو کار دا و، دغې ام ولد کې چې دی به څه کول، دی به ستاسو په شان کې بې ادبي کوله، بېګا ستاسو په شان کې کلمات ووایي، ما پوه کړه چې دا خبرې به نه کوې، وایي هغې چې کوم دی په هغه خپله خبره باندې څه وکړه، په هغې باندې بیا یې ستاسو په شان کې بې ادبي او ګستاخي وکړه، وایي ما یو خنجر راواغسته او د سینې د پاسه مې ورله کېښوده او هغه مې وله سینې نه آر پار وښکه، نو یا رسول الله به زه ستاسو په خدمت کې راغلی یم چې دا به څنګه چل کېږي. جانان مبارک وفرمایل چې خبردار صحابه واورئ
د دقې ښځې دا وینه چې وه دا بې ځایه لاړه. کومې ښځې چې زما خلاف یعنې څه وکړه، بې ادبي او ګستاخي وکړه، بس هغې دا خپله وینه حلاله کړه، هغې دا خپله وینه حلاله کړه چې څوک هم چې کوم دی چې چا هم ووجه د هغې نه د دې قصاص نشي اخیستی، بدله نشي اخیستی. همدارنګې چې کوم دی 200 واقعات دي چې هغه په دغې باندې دي چې د امت مسلمه کې داسې چل شوی دی چې چا د الله او د هغه د رسول سره د جنګ اعلان کړی دی، په بې ادبۍ او ګستاخۍ باندې راغلي دي. زمونږ د محبوب علیه السلام په شان کې بې ادبي کړې ده، هغه بیا نه صحابو پرېښودی دی، نه تابعینو پرېښودی دی، نه تبع تابعینو پرېښودی دی، نه زمونږ اسلاف او زمونږ مشرانو پرېښودی دی. د هغه سره بیا پوره حساب کتاب کړی دی، ځکه چې هغوی دا امت ته درس ورکړی دی چې موږ هر څه برداشت کولی شو، د حضور ګستاخ چرې نه شو برداشت کولی. خپل ذات خلاف برداشت کړي دي. یو جنگ کې یو صحابي راغی او هغه چې کوم دی څه چل وکړ، هغه مخامخ چې راغی په دغه جنگ کې حضرت حذیفه بن یمان دا مبارک هم وو، نور صحابه هم وو چې څنګه راورسېدل د مخامخ لښکر نه یو سړی راووته د کفارو د لښکر نه او د حضور په شان کې بې ادبي شروع کړه او کنځل یې شروع کړه. چې کله کنځل شروع کړه د دې طرفه یو صحابي والا بهر ته راووته، لا جنگ شروع نه دی، او ورته انا فلان و ابي فلان و امي فلانه، زه د ما دا نوم دی او زما د پلار دا نوم دی او زما د مور دا نوم دی، فسبني وسب ابي وسب امي ولكن كف عن سب رسول الله. ما تم کنځلې وکړه، زما پلار ته موکا، زما مور ته موکا، زما خاندان ته موکا، مگر خبردار چې د دواړو جهانو سردار مبارک ته ونه کې. زه به د ځان خلاف برداشت کم، زه به د مور او پلار خلاف برداشت کم، زه به د خپل خاندان او قام او قبیلې خلاف برداشت کم، خو چې خبره د حضور راغله بیا ناقابل برداشت ده، بیا نشم برداشت کولی. هغه بیا هم لګیاو، دا مبارک لا جنگ شروع شوی نه دی چې توره راوښکله او ورمنډه کړه ورپسې، او چې کله ورمنډه کړه هغه ظالم بدبخته د کفارو په صف کې ورننوته. صحابي دا چې کوم دی ونه کتل چې دی خو دننه صف کې ورننوته، زما د پهونچ نه بار شو، نو راشه زه به یې اوس پرېږدمه. دا مبارک ورپسې په صف کې دننه ورغی، غیر چاپېره پې کفار راجمع شو، چا په غشو باندې ویشته، چا پې ګزار کو، پروا یې نه وه، خو د حضور د دشمن تعقب یې کو. گویا کې څنګه چې امام مالک فرمایلی دي ما بقاء الامت بعد شتم نبیها، هغه امت د مړ شي چې چا د خپل نبی بدله وانه غستا، ایو ګستاخ چې کم دی خپل ځای ته ونه رسو، دا مبارک ورپسې دی، حتی چې د هغه په تعاقب کې دا مبارک شهید شو، مگر جذبه دومره وه چې حضور علیه السلام مبارک په عزت او ناموس باندې ځان قربان کړ. نن عزتمندو که مونږ سوچ وکړو داسې خو ډېر زیات واقعات دي، ډېر زیات واقعات دي. حضرت عمر بن عدي نابینا صحابي دی چې په هغې د انسان ایمان تازه شي. نابینا صحابي دی، حضور بدر له لاړه او چې کله دواړو جهانو سردار مبارک بدر ته تشریف یوړه نو د مبارک یو نظر ومنه، نظر هم ناشنا نظر و، نظر یې ومنه وی یا الله که حضور واپس صحیح سالم راغی نو ما دا نظر منلی دی چې هغه فلانۍ ښځه چې زما د جهان د دواړو جهانو سردار مبارک په شان کې بې ادبي او ګستاخي کوي، هغه به زه په خپل لاس باندې وجنم، هغه به زه په خپل لاس باندې وجنم. دا مبارک چې کوم دی د سحر څخه د شپه شوه، حضور علیه السلام مبارک د راتلو وخت دی، دا مبارک نابینا دی، دیوال باندې لاس ږدي او ورو روان شو، او چې روان شو د دغې ښځې کور ته چې کوم دی وردننه شو. چې کله کور ته وردننه شو اوس ماحول ته ګوره، اوس حالاتو ته ګوره، ښځه لګیا د خپل ماشوم بچي له پی ورکوي، څه کوي؟ خپل ماشوم بچي له پی ورکوي. د چې راغې او د چې ځان راورسو په نابینا وجود باندې، د چې ځان راورسو او څنګه چې کوم دی په هغې باندې حمله کوله چې ویې کتل نو هغې ته په سینه باندې ماشوم بچی پروت و. لږ چې کوم دی حالاتو ته وګورئ چې یو څومره عجیبه منظر و. نن سبا خلکو ته د حضور علیه السلام مبارک خبره چې راشي خپل دشمن نشي معاف کولی، د خپل دشمن پسې ټوپک هم رالي او 20 کاله ورسره څه کوي، دشمني هم کوي، په 1 فوټ ځمکه باندې چې کوم دی 10 مړي هم کوي، په هر څه باندې خو چې د حضور خبره راشي نو بیا وایي نه سر ټیټ کړئ، حضور مبارک به خپل دشمنان معاف کول. نو بدبخته چې خپل دشمنان یې معاف کول نو تا دپاره اسوه حسنه دا ده چې تم خپل دشمن معاف کا. خو د حضور د دشمن معاف کول اجازت تعالی چا درکړه؟ د حضور د دشمن د معاف کولو اتارټي تعالی چا درکړه؟ ولې امت ګمراه کې، ولې خلکو ته غلطې خبرې کې؟ دا مبارک چې راغې وې کتل نو څه چلې وکړه
خپل چې کم دی څه چلو کو کما چې توره ورسره واغې د دې په سینې باندې کېښوده او په هغې باندې زور وکړو د دې د سینې نه یار پار کړه ماشوم بچې ته نه لرې کړو چې کله سحر شو سحر وختي د مدینې منورې د جانان مبارک دربار ته راغی او چې کله کریم آقا مبارک د سحر مونځ وکړ او د دواړو جهانو سردار مبارک خپل مخ مبارک صحابو ته راواړو نو دا صحابي داسې لرې ناستو او د سحر مونځ حضور پسې وکړ او دغه ګستاخه وجلې وه قربان زما د مدینې منورې د جانان د علم نشم قربان د دې مبارکو د نظر نشم چې دنه خبره کړې وه نه د دې منصوبې نه څوک خبر کړي و چې څنګه جانان مبارک مخ راواړو حضور مبارک ورته وفرمایل اقتلت بنت مروان ای زما صحابي د مروان لور دې قتل کړه هغه مبارک ورته فرمای نام به ابي و ام یا رسول الله او یا رسول الله زما مور او پلار دستانه قربان شه زما مور او پلار دستانه قربان شه قتل میکړه ناغه په ځل کې چې کم دی څه شو یعنی هغه لږ غلی شو د دې خبرې نه چې کله کریم آقا مبارک ورته وکتل نو بیا تپوس وکړو یا رسول الله په ما باندې څه بدل شته قصاص شته د دې جانان مبارک ورته وفرمیل نه زما صحابي پتا باندې د دې خبرې قصاص نشته دا خو دومره ظاهره مسله ده دا خو دومره واضحه مسله ده لا ينتطع فيها غنزان په دې مسله کې خود وچیلیم د یو بل سره جګړه نه کوي یعنی دا داسې مسله ده چې د زناورو پکې په خپل منځ کې اختلاف نشي راتلی دا دومره اهمه مسله ده دا دومره چې کوم دی واضحه مسله ده چې په دې کې زناورم د یو بل سره څه نه کوي دې کې هغیم پکې د یو بل سره جګړه نه کوي د یو بل سره اختلاف نه کوي نو چې کله دا خبره وکړه نو زما جانان مبارک او فرمایل تاسو دا خوښه ګڼئ یو داسې کس مونږ په خپل سترګو باندې وګورو چې نصر الله ورسوله بالغیب چې هغه الله او د هغه د رسول مدد کړی دی نو څه چلو کې فانظر الی عمر ابن عدی د عمر ابن عدی ته وګوره دا هغه شخصیت دی چې د بیګا داسې کار کړی دی داسې کار یې کړی دی چې د بیګا په دغه کار باندې الله هم راضي کړی دی او د هغه رسول هم راضي کړی دی عزتمندو کلمه آشنا دا اذا احببتم کلمه حضور دا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله دا حضور مبارک په د قبولیت مهر لګاو دا ورته نه وای چې د ماورای عدالت او ماورای آئین قتل دی ولې وکړو دا ورته نه وای چې زه دلته ما کورې نږدې و اول به مال راغلی وي ما نه به دې تپوس کړی چې قربان څه چل ورسره وکړم حضور په مهر لګاو د قبولیت مهر یې پې ولګاو د الله د رضا مهر یې پې ولګاو چې دا که څوک خوښه ګڼي چې زه په دنیا کې جنتي انسان ته وګورم چې الله یې راضي کړي وي د هغه رسول یې راضي کړي وي دقې زما نابینا صحابي ته وګورئ بېګا یې داسې عمل کړی دی چې الله یې راضي کړی دی د هغه رسول یې راضي کړی دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ناستو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا سے رشک وکړو او رشک داو چې دا یو نابینا دی د نیکۍ په کار کې همیشه انسان چې کوي نو رشک پکې کیدی شي رشک هی کاش د فلانی دومره نیکي وکړه چې زم وکړم د حفظ وکړه چې زم وکړم د مدرسه جوړه کړه کاش چې زم جوړه کړم د الله کور جوړ کړه کاش چې زم جوړ کړم دې ته چې کوم دی غبطه وایي دې ته رشک وایي دا جایز دی خدا سیس کول چې د دین دا کار وکړه چې د خواړو کړی نه وي او ما کړی وي دا بیا حسد دی الله دې موږ د دې نه وساتي پوهېږې دې باندې او چې انسان د نیکۍ په کار کې وایي چې خدای دنه دې دا کار واخسته زمانه هم دا کار واخله دې ته رشک وایي نو د هغه حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ مبارک رشک وکړه چې څومره لوی کار یې وکړه چې نن په حضور علیه السلام مبارک د قبولیت مهر لګاو نو دی مبارک کو فرمایل انظروا الی هذا الامه صحابه د نابینا ته خو ګوره الذي تصرف فی طاعت الله چې د الله جل جلاله په اطاعت کې تر دې حد ورسېد چې د حضور نه چې کم دې د سند د قبولیت حاصل کو زما جانان مبارک چې دا خبره وریدا ورته وی عمره
دتا چې کم دے نابینا موایا ولکنه البصیر دے دس بینا دے چې کم کار نابینا او چې کم دے سدی نابینا سترګو باندې چې د کم کار کړي دے نو هغه کار د دس بینا او کړي دے چې گویا کې د الله جل جلاله بنائی ور کړي دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک په دغه مقام باندې دا داسې مقام نه دی چې ته ډایرکټ په مخالفت باندې راشې چې نه د قربان تاسو نه به تپوس کړی وي دا کار به ولې داسې کړی وي نه رش کې وکړه او دا رش د مسلمانانو شیوه ده کله چې غازی المدین رحمت الله تعالی علیه علامه اقبال د کله په لحد کې کېښود او کله په د لحد تبې بندولې نو چون کې علامه اقبال هغه شخصیت دی نن عزتمند خلق د پاکستان باسیان ځانته وایي پاکستان کې اوسیږي خو د پاکستان د بانیانو نظریه پرې خودا د هغې عقیده پرې خودا مفکر پاکستان هغه شخصیت و چې غازی المدین رحمت الله تعالی علیه هغه چې دا چې کم دی څه کړی و دغه راجپال ګستاخ وجلی و نو د هغې نه پس چې کله میاوالی په جیل کې د مبارک ته پانسی و شهادت ملو شو نو انګریز دې عمل ته خښو یعنی عمر ته دفن کو په میاوالی کې دا مبارک لاړو او حضرت علامه اقبال خپل ذاتی ضمانت ورکو ذاتی ضمانت وی چې زه انګریز ورته وی ډېر لوی چې کم دی څه جوړیږي ډېر لوی لانجه جوړیږي ډېر لوی بغاوت جوړیږي لہذا دې مونږ نشو ورکولی لاهور ته دې به مونږ هم دلته کې خښو میاوال د میاني صاحب قبرستان ته نشو وړی او د غازي وصیت دا و چې ما به میاني صاحب قبرستان کې دفن کوی نو حضرت علامه اقبال لاړو خپل ذاتی ضمانت یې ورکو انګریز ته چې زه پکې ضامن یم چې هېڅ به هم نه کېږي بس جنازه به کېږي او ښه پرامن جنازه به کېږي چې کله دا مبارک راغې او کله جنازه وشوه او په هغه ټایم کې شپږو لکو نه خلک زیات چې کم دی دا د مبارک په جنازه کې راجمع شو چې دا دور خو نه و چې خلکو به موټرو کې موټر وی باندې لاهور سفر کړی وي نه دا دور و چې خلک په ټول په یو ځای باندې خبر شوی وي خو دا د حضور اشک دی او چې چا د حضور درد خورو سره هم وفا کړې ده هغه له بیا الله د دنیا عزت هم ورکړی دی د آخرت عزت هم ورکړی دی شپږ لکه خلک غازي ته په هغه وخت کې جنازې له راغله او چې کله علامه اقبال کېښوده نو علامه اقبال ورته په چغو چغو باندې وجړل او ورته وی غازي ما ضمانت ورکړی دی هغه انګریز ته او ما ته نه ته دلته کې راوړې او ستا د وصیت باندې مو عمل کړی دی او خپل ځان مې په ضمانت کې ورکړی دی چې زه به چې کوم دی تا ضرور د میاني صاحب په قبرستان کې دفن کومه نو وی غازي ته چې اوس درنګ ساتله د مدینې منورې د جانان سره ستا ملاقات کېږي د حضور سره ستا ملاقات کېږي نو ما چې ستا ضمانت ورکړ نو زما به چې کوم دی سفارش د دواړو جهانو سردار ته وکړې او ورته به ووایې چې اقبال یو ګنهګار ستا امتي په دنیا کې دی او یو خواهش دا دی چې یا رسول الله د محشر په میدان ته نه چرته مخ وانړی د محشر په میدان ته نه چرته مخ وانړی او بیا چې ورته وکتل په چغو چغو یې ورته وجړل او وی چې هاي کاش مونږ صرف خبرې وکړې او نن د یو ترکان بچی نمبر یوړو زمونږ د ټولو سترګې د حضور په جنت کې اوچتې کړې عزتمندو د غازیانو دا سلسله خورا روانه ده خو هغه وخت کې الله پاک داسې خلک راوستی وو چې هغوی به د هغې دپاره خپل ځانونه وقف کړي وو دا سلسله خورا روانه ده او دا به الله پاک دا د ناموس رسالت د حفاظت کار به الله چا نه خو اخلي هغه ورځ که تاسو خبر شوی د پېښور په کوټ کې چې کم دی سشن کې یو واقعه شوې ده او هغه واقعې باندې اهل ایمان و زړونه چې دي دا یخ شوي دي منافقان او لیبرل چې دي نو دا سیخ پا دي د حضور د غلامانو عاشقانو زړونو ته قرار سکون او آرام ملو شوی دی یو سړی چې کم دی د نن نه 100 کال وړاندې 100 کاله یعنی په دې کې 18 کالو نه زیات تیر شوي دي چې هغه به دا خبرې کولې بیا یو ځلې چې کم دی څه کړی د خلکو نه معافي غوښتې ده چې خلکو راګیر کړی دی طاهر ملعون نوم یې قادیانی و بیا د هغې نه پسې بیا دغه خپل رضالت شروع کړی دی چې خپل رضالت یې شروع کړی دی 2 کاله مخکې په هغه باندې بیا د 295 ABC مقدمه چې کوم دی دایر شوې ده او د هغه پیشه شروع شوي دي د هغه ویډیوګانې بالکل ښکاره دي په نیټ باندې دي هغه ښکاره لګیا دی چې زه نبي یم د الله هغه ښکاره لګیا دی چې زه مسیح موعود یم هغه ښکاره لګیا دی زه مجدد یم هغه ښکاره لګیا دی بې ادبي او ګستاخي کړې ده مګر 18 میاشتې وشوې چې د په پیشه باندې پیشي روانه ده او کیس مخکې نه ځي
کیس مخکې نځي او تاسو ته پته ده چې په دې وطن کې د ناموس رسالت قانون خو جوړ شوی دی، د 295C قانون خو جوړ دی، مګر دا مکمل بے اثره دی. تر اوسه پورې یو مجرم ته سزا نه ده ملو شوې چې په هغې باندې عمل هم شوي. که سزا ملو شوې ده هغه واپس معاف شوې ده او هغه بیا باعزته بری شوی دی. موږ ټول وړاندې داسې عملونه مثال شته چې یو سزا یافته مجرم د پاره دی کوشش شروع کا ولاړ قلم هم خرڅ شو. همدارنګه چې کوم دی څه شو چې په کوم کوټ کې د بهر نه چې کوم دی د هغې په اشارو باندې فیصلې کېږي، بیا هلته کې ضرور غازیان فیصلې کوي. څه چلو شه عزتمندو، 2 کالو نه مقدمه هم دغسې وه. الله پاک چې کار اخلي د چا نه اخلي. یو نوجوان دی د پېښور، اوس یې 100 کاله عمر ته رسېدلی دی. هغه نوجوان کوټ ته راغلی دی د جج په وړاندې. سماعت په دوران کې هغه چې کوم دی الله والا طاقت او همت او توفیق ورکړی دی او د کوم ملعون چې د نبوت دعوه کړې وه د دروغو، دغه انسان یې چې کوم دی ویشتی دی مکه د کوټ په دغې کمره کې دننه یې مردار کړی دی. جمع باندې ټول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ځکه عزتمندو هغه کار یې چې کړی دی، یو خو په دغې کار باندې ټول امت مسلمه سینې یخې شوي دي. زه ټولو ته مبارکباد پیش کوم او بیا درته خپل چې کوم دی څه وایم عقیده بیانوم چې الحمدلله په دې کار باندې زمونږ زړه ته آرام هم ملو شوی دی او زمونږ چې کوم دی په دې کې نظریه هم دا ده چې د انسان د ټول امت مسلمه غاړه ازاده کړې ده. پوهېږئ دې باندې یو دا سړی واجب القتل او د حضور علیه السلام د ګستاخ معامله جدا ده د نورو خبرو نه. اوس څه چلو شو، یو واویلا جوړه ده چې کوم دی غازی فیصل خالد دا چې کوم دی د ماورای عدالت قتل کړی دی، ماورای آئین قتل یې کړی دی او دا دته څه ضرورت و عدالت لګیاو. نو دا فیصله که چېرته د بل ځای انسان وکړي چې هغه ته دا حالات نه معلوم، بیا هم څه خبره چې دا خبره وکړي چې کوم انسان په وړاندې زمونږ په وړاندې دا ټول کیسونه دي او لرې نزو نږدې داسې عملونه کیس دی، هغه څنګه دا خبره کولی شي چې دا کار داسې شوی دی او لہذا داسې دې سړي له دې سزا میلو شي. زه وایم چې هغه د ټول امت مسلمه غاړه ازاده کړې ده. او دویمه خبره عزتمندو دا ده چې د حضور د ګستاخ حکم د عامو خلکو غوندې نه دی چې عوام مقتول یو د هغه دپاره به بیا مونږ وایو د دې سړي وجود چې و دا قرض و په ټول امت مسلمه باندې. او دا شرعي مسله ده چې څنګه یو پلار چې دی هغه پلار هغه د هغه بچي دي د هغه اولاد دي او یو کس راپاڅېد او دا پلار یې چې کوم دی څه کو دی قتل کو، نو بچو کې هر یو بچی ته دا حق دی چې د خپل پلار بدله واخلي. داسې ده که نه ده؟ هر یو بچی له دا حق دی چې د خپل پلار بدله واخلي. حضور علیه السلام مبارک د دغه ټول انسانیت بابا دی. د حضرت آدم علیه السلام روحانی هغه څه خو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. لہذا هر یو امتی چې د حضور غلام ځان ته وایي، هغه چې د حضور ګستاخ جهنم رسید کو، هغه چې د حضور ګستاخ اوجه دلته به هغه نه د دې قتل تپوس نشي کېدی. دلته د هغې سړي وینه بې ځایه لاړه، دا خو علی الاعلان ګستاخو، د ده ګستاخي خو بالکل ښکاره وه. مګر افسوس دا د عزتمندو چې موږ د مغربي آقاګانو د خوشحالولو دپاره لګیا یو په دې مسله کې. مسلې ډېرې منځ کې راشي، په هغې کې بالکل غلي وي، په اسلام حملې کېږي پروا نه، په اسلامي اقدارو چې باندې حملې کېږي پروا نه، جماعتونه غورځېږي پروا نه. خو چې کله داسې خبره راشي چې په هغې باندې اغیار خوشحالېږي، ډایرکټ پارټی هم مخې له راشي، د هغې مشران هم مخې له راشي، پریس ریلیز هم جاري شي، همدارنګه ټویټر باندې چې کوم دی ټویټ هم وشي دا زیاتې شوی دی او دا داسې شوي دي. قدردانو الله کریم جل جلاله دې مونږ ته د دې مسلې حساسیت چې کوم دی څه کي د هغې دې الله کریم جل جلاله مونږ ته علم راکړي. دا عام مسله نه ده، دا ډېره لویه مسله ده، دا ډېره اهم ترینه مسله ده چې په دې مسله کې چا معمولی خپل پارټۍ ته وکتل، مشرۍ کشرۍ ته وکتل، ځان ته وکتل، والله العظیم صرف هغه اثر نه کېږي، د هغه په نسلونو باندې هم د دې اثر کېږي، د هغې سره د ده نسلونه هم بدبودار کېږي، د هغه حمایتیان هم بدبودار کېږي. او دا درته زه د ځانه نه وایم، سنن ابن ماجه کې حدیث دی
حضرت صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرمائی وی زی یو ورځ رالمه او حضرت عائشہ بی بی مبارک سره ملاقات لا چې کمرې ته رادن نشم چې اومې قتل نو عائشہ بی بی مبارک په کمره کې یو غټه نیزه ښودلې وه. د حدیث ته سوچ کوئ، غټه نیزه یې ښودلې وه. وی ما ته تپوس وکړه چې قربان په دې نیزې باندې څه کوې؟ وی راته وی چې په دې نیزې باندې زه څه وجنمه، په دې د دې چرمخکۍ نه یو بل څیز هم د دې په نسل شانته کې دی، د دې نه غټ دی، څوک ورته چې کوم دی پردوک ورته ګرګټ وایي، څوک ورته چې کوم دی سور سرک وایي، دغسې یو شی دی. وی زه پې دغه شی نه وجنمه. ولې پې وجنې؟ وی ځکه پې وجنمه چې زما جانان مبارک فرمایلی و چې دا وجنې. دې خبرې ته سوچ کوئ، زناور دی، زما جانان مبارک فرمایلی دي چې دا کم ځای کې تاسو ووینئ نو دا وجنې د دې په وجلو کې ثواب دی. ښه نو ولې وجنې؟ وی ځکه یې وجنې چې د دې د الله د نبي سره دشمني کړې ده. زناور دي، چا سره دشمنی کړې ده؟ د الله د نبی سره دشمنی کړې ده. څنګه دشمنی کړې ده؟ وایي چې کله ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور لګاو او هغه اور چې کله څه شو په غرغنډو باندې شو، وی د دنیا دا زناور چې دوی دا الله پاک خبر کړ په دغه باندې د نبی عظمت یې ورته ښو او په دې کار خیر کې د دې حصه راوسته. نو هر زناور د خپل ځای نه چې کوم دی لګیاو او د دغه اور د مړ کولو کوشش یې کو چې دا اور زیات چې کوم دی څه نشي، دا زیات ګرم نشي، دا زیات خور نشي. او ای واحد دا یو ګرګټو چې دی لګیاو او د پکې ورکول د دې اور د تیزولو کوشش یې کو. د الله د نبی سره دشمنی کړې ده، لہٰذا دا چې چرته هم ګورئ نو دا تاسو وجنې د دې په وجلو کې ثواب دی. اوس عزتمندو زه ستاسو یو خبرې ته فکر راولم. هغه اور خو داسې اور و چې هغې سره خو خوا کې پرنده تېرېدی هم نه شوه. هغه اور خو داسې و چې زه هغه په عراق کې و، نو هغه اور خو داسې و چې د مدینه منوره کې دلته بل ځای کې د دقه چې کوم دی دا چې کوم حضور حکم کړی دی دا شی خو نه و، دا خو د هغې په نسل کې دی، دا خو د هغې په نسل کې دی. او دغه زناور خو دغه اور چې کوم دی نه تیزیلو شي او نه یې چې کوم دی مړ کولی شو. نو بیا ولې حضور مبارک حکم کوي او بیا ولې دی دا خپل کوشش کو؟ هر یو خپل نیت اظهار کړی دی، د خپل اراده اظهار یې کړی دی چې چا نیت د خیر و په دې مسله کې هغې له الله خیر ورکړ، او چې چا په دې مسله کې غداري وکړه نو صرف هغه ته سزا نه ملاویږي، غیر چاپیره ته هم ملاویږي، د هغه نسلونو د هغه بچو ته هم ملاویږي. پوهېږئ دې باندې؟ نو زه دعوت فکر ورکوم هغه چاله دعوت فکر ورکوم چې څوک په دې مسله کې د اغیارو د خوشحالولو دپاره لګیا دي. زمونږ په دې پاټو کې وګوره زما زړه نه وینې وساسي، دا ورته بطور یو د ورورولۍ او مشوره ورکوم او هغې خلکو ته هم ورکوم چې د چا تعلق د دې پاټو سره دی. څومره چې لیبرل پارټۍ دي د هغې ټول په ټیویانو باندې ناست دي، دا کار غلط شوی دی. حتی زمونږ دلته په خپله چې کوم دی عوامي نیشنل پارټي دا هغه پارټي ده چې زمونږ مقامي پارټي ده، د هغې چې کوم دی کوم مشر دی احمد ولي هغه ښکاره بیان ورکړی دی چې چا هم دا حق نشته چې هغه قانون په لاس کې واخلي او دا کار چې دا غلط شوی دی دته د سزا میلاو شي. باقاعده داسې خبرې شوي دي. بیا ظلم بالای ظلم دا دی چې هم د هغه د پارټۍ مونږ ډېر ښه پېژنو، ډېر نږدې نه پېژنو، په رشته دارۍ کې مونږ دي، خو خبره دا ده والله العظیم چې کله خبره د الله او د هغه د رسول راشي نو بیا یو ناصحانه انداز باندې ورته نصیحت هم کوو او دا هم ورته وایي چې اوس هم در سره ټایم شته دی را واپس شئ، اوس هم در سره ټایم شته دی را واپس شئ، ګینې والله ستاسو نسلونه به هم بدبوداره شي. هغه بیا په ټي وي باندې ناست دی سردار حسین بابک او هغه بیا د دې ټولو خبرو دفاع کړې ده او د دې ټولو خبرې دفاع کړې ده چې زه په هر صورت کې د خپل مشر سره ولاړ یم او بیا دومره لیبرالزم او د سیکولرزم خبرې کړي دي چې هغه خبرو کې ماله شرم راځي چې زه تاسو ته ووایم. دا عزتمندو مونږ څوک خوشحاله وو چې تا سره دومره اوس د آیین او د قانون فکر شو نو چې کله آسیا ملعونه رها کېده په هغه ټایم کې هم د الله یو بیان پکارو چې تا سره دومره د آیین او د قانون فکر صرف د حضور باره کې دی تاسو سره چې کله خپل هم د ووټ خبره راغله د ووټ او د دانلې خلاف هم کله احتجاج کو مونږ کتلی دي هغه ویډیوګانې د دې 400 په چوک کې چې تاسو د دې وطن آیین ته هم چې کم دی سپک کتلی دي، تاسو هغې نه ځان باغي کړی دی، تاسو د دې وطن ادارو ته کنځلي کړي دي. د ځان دپاره خبره راشي دومره تکړه شئ، د ځان دپاره خبره راشي دومره تکړه شئ چې بیا نه د ملک آیین منئ، نه د ملک قانون منئ، نه د جج کمراو د هغې چې کم دی عزت منئ، خو چې کله خبره د حضور شي بیا درته آیین هم رایاد شي، بیا درته قانون هم رایاد شي. حالانکه چې خبره د حضور شي نو دا ظاهره خبره ده چې عزت کله د مدینه منورې د جانان وي
نو د حضور د خاطره د پاکستان هم عزت دی، د صدر هم عزت دی، د وزیر اعظم هم دی، د ادارو هم دی، د ججان هم دی، د وکیلان هم دی. خو چې د حضور عزت نه په دنیا کې بیا د چا عزت هم نشته. څومره د افسوس خبره د عزتمندو په دې باندې انسان له جړا ورشي چې آخر دومره او بعضې مسلې داسې وي. زه تاسو نه یو تپوس کوم او د دې به د پښتانه رونه ماله جواب راکړي چې کله یو انسان باندې یو د غیرت مسله راشي، دې په کور کې چرته پردې سړی ګیر کړي یا د باندې داسې یو بله خبره راشي، په ایمان یې ووایه، په ایمان د دې زړه نه تپوس وکړئ چې هغه سړی وایي چې نه نه بس خیر دی دی دلته په آرام خپل کار کوي، زه لاړم ایس ایچ او صاحب پسې زه اف آی آر کوم. داسې انسان ته مونږ بې غیرته وایو که ورته نه وایو؟ په ایمان راته وایو که نه وایو؟ زمونږ هغه وخت کې سټان صحیح، زمونږ په هغه وخت کې نظریه دی چې د بې غیرته بچیه ډز به دې ته ویستی و. داسې وایو که نه وایو؟ بیا به تلې، بیا به دې دا کار کو او چې په غیرت کې د سر لاړه نو تلې نه دی. داسې وایو که نه وایو؟ په ایمان یې ووایه د ټولې دنیا عزتونه، د ټولې دنیا دا د هغې قدم د خور و نمزار شه چې چېرته زما جانان یو ځل خپل قدم مبارک ایښودلی د حضور د عزت خبره راغله. په هغې کې تاسو ته آیین او قانون یادېږي او په هغې کې ماورای عدالت چې د دې ملک چې کوم دی چاته چې بانی پاکستان ویل کېږي، بانی پاکستان جناح صاحب د ممبئی نه راغې او لاهور ته راغې او فایل په لاس کې ونیو د غازی المدین دپاره، سره د دې چې غازی المدین ماورای عدالت دا کار کړی و، ماورای آیین یې کړی و. بانی پاکستان چې د کوم دفتر کې ته ناست دی او تا شاته د چا تصویر لګولی وي، هغه شخصیت راغی او د غازی وکالت فایل په لاس کې ونیو او د جج په وړاندې ودرېده. جج چې کوم دی کله غازی المدین ته وویې چې دا تاسو داسې د هر چا ذمه اخیستې ده، دا خو ازادي ده او اظهار رایې ده، چې چا څه وکړه هغه به یې کړي وي، تاسو ولې چې کوم دی په دې باندې دومره لوی ایکشن اخلی؟ په دغه وخت کې ورته وایي جناح صاحب سترګې را سرې کړې، ورته یې وایي جج صاحب تا ته پته نشته چې د حضور غلامان د حضور سره مینه څومره زیاته کوي. جمع باندې عجیبه خبره خدا ده، عجیبه خبره خدا ده چې په دې وطن کې جماعتونه ورانیږي خو ستا آواز پورته نشو. کمو پاټو په هغې باندې چې کوم دی څه واغسته، په هغې باندې یو مضبوط څه اغوستي، ایکشن یې پرې اغوستي. انډیا چې کوم دی څه چلو کو په اګست کې په بابري مسجد باندې د مندر جوړولو اعلان کړی دی، په هغې باندې به بیان را نشي، خو چې کله د مندر د جوړولو چې کوم دی څه کېده شو نو بیا بیانونه راغله چې نه دا خو چې کوم دی دې کې واقعیت حقوق دي چې څوک څه جوړی به. د بابري مسجد دپاره آواز پورته نه شو خو د مندر دپاره آواز پورته شو. د حضور علیه السلام د غلام د ممتاز قادری دپاره آواز پورته نه شو، مگر د یو ګستاخ دپاره آواز پورته شو. همدارنګې د آسیا ملعونې خلاف آواز پورته نه شو، خو د حضور علیه السلام د یو غلام دپاره چې کوم دی د هغه خلاف ته آواز پورته کړ. نو ما ته مو ووایه چې ایجنډه د چا ده او د کوم ایجنډې تکمیل دی؟ آیا دا وطن د حضور په نوم نه دی آزاد شوی؟ آیا دا وطن د کلمې په بنیاد باندې نه دی آزاد شوی؟ آیا دا وطن د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې نه دی آزاد شوی؟ آیا مونږ چې د هغه ځای نه چې کوم دی کله 2 لکو مسلمانانو د جان قرباني ورکوله او 1,000 میندو عزتونه تار تار کېدل، 2 کروڑو مسلمانانو خپل کورونه پرېښودل، نو دا د دې دپاره پرېښودي چې دلته به مندرونه جوړیږي، دلته به د حضور عاشقان پانسي کېږي او دلته به د حضور بې ادبۍ او ګستاخۍ اعلان کېږي. آخر زمونږ نه زیات د تحفظ د اقلیتونو د حقوقو تحفظ والا بل څوک نشته، مگر چا اقلیتونو له دا څه ورکړی دی، دا اتارټي ورکړې ده، چا والا دا حق ورکړی دی چې د حضور خلاف خبره وکړي، د حضور په ختم نبوت باندې حمله وکړي. چې چا د حضور خلاف اعلان وکړ، ګستاخي وکړه، په ختم نبوت یې حمله وکړه، دا بیا چې کوم دی د اعلان د جنګ وکړ، دا بیا اقلیت کې نه شمار کېږي، دا بیا ذمي نه دی، د بیا چې کوم دی اعلان د جنگ کړی دی او چې اعلان د جنگ یې وکړ
چې څنګه ته دلته کې ماورای عدالت د ملک او د قوم دشمن وجلی شي. کله چې کوم دی څه چلو شي ډز 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 په لاره باندې نه ډز وباسي څه چلو یاره دې دهشتګردۍ کې ملوث و بل ځای کې نه ډز وباسي څه چلو د غلا او ډاکه کوله هغه ماورای عدالت و. نو چې یو انسان د غلا والا ته وجلی شي ډاکو وجلی شي نو چې چا د حضور په عزت باندې ډاکه وجه هغې دپاره د حضور غلامان تیار دي او دا صرف یو غازی فیصل نه دی انشاءالله په کور کور کې د حضور غلام د دې لپاره تیار ناست دی انشاءالله. او بس اخیری خبره کوم دا داسې مسله نه ده کم از کم دومره غیرت پکار دی. امام ابن حجر اسقلانی او روایت را نقل کړی دی چې منګولان چې کم دی مغلو کې د هغې مشرانو هغې مسایت قبله مشران د راوستل د هغې چې کوم علماو او هغې تقریر شروع کړه. په دې تقریر کې د حضور ګستاخي شروع کړه. وی مخامخ یو سپی تړلی شو چې د سپي د حضور خلاف خبره واورېده زنځیر یې وشله او په ده باندې راټوپ کړی. دا واقعه اوږده ده زه درته مختصرا وایم. هغې بیا ګیر کړه د بیا شروع کړه خلکو ورته وی دا تا د مسلمانانو د نبي په شان کې بې ادبي او ګستاخي وکړه هذا بکلامک فی محمد. هغه ورته وی نه داسې نه ده خو دا سپی ډېر وران دی ما ورته اشاره وکړه نو ځکه داسې شو چې خلکو واپس ګیر کړه. هغه بیا چې کله د حضور بې ادبي او ګستاخي شروع کړه سپي بیا زنځیر وشله او په ده باندې راټوپ کړې او د دې دغه نه والا د مرۍ نه والا دا دواړه خپې تو کړې او دا خپله خوله یې والا مرۍ باندې ولګوله چې خلک راتله او سپۍ ته نه خلاصو په دقه وخت کې د دې ګستاخ مرۍ د دوه ټوکړې کړې وه. څومره عزتمندو سپي دومره غیرت وکړه. دویمه د دې سپي د هغه ټوپ وهل د ده دا زنځیر شلول د ده چې کم دی د دغې ګستاخ خلاف په دې انداز باندې راتلل زار او قربان شه دی زمونږ دا زندګۍ زمونږ دا ژوندونه دی نه زار او قربان شه چې په کوم ټایم کې د په حضور باندې غیرت کوه د حضور د ګستاخ مرۍ شلوله. د سپي عمره غیرت خو وکړه د زناور عمره غیرت خو وکړه چې خبره د حضور راشي په دې کې آئیں بائیں شایې بیا نه چلېږي په دې کې اخوا دې خوا نه کېږي. زما ټولو دوستانو ته ټولو مسلمانانو ته ټولو خپلو وروڼو ته هغې ته چې کوم دی دا درخواست دی چې کله هم یو پارټۍ کې شامل یې او د پارټۍ مشر داسې خبره وکړي ډایرکټ نه د هغې جواب غواړي ورته وایې چې یاد د خپلې خبرې نه رسته شه زه تا سره ځان تباه کول نه غواړم حمایت خو دی بیا که نه چې تا هغه مضبوطی دا حمایت دی یا د خبرې نه رسته شه الله او د رسول د رضا خبره کوه د مغرب د رضا خبره مه کوه او که خبرې نه رسو کېږي زما بیا د خپل ځان ته زما په قبر کې بیا ته ما نشي خلاصولی چې بیا زه د چا غلامي کوم ابه ما خلاصوي زما تعلق بیا د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره دی. او زه درته قسم خورم که دا غیرت مسلمانانو وکړه بیا به د چا مجال دا نه وي چې داسې یو کار به وشي. خو چې کله هغې ته پته ده چې د مسلمانانو کې دومره غیرت بیا نشته دوی پاټو ته ګوري دوی مشرانو کشرانو ته ګوري نو بیا هغوی لګیا وي بیا دا کارونه کوي. زما د خپلو دوستانو ته مونږ الحمدلله د چا سره تر اوسه پورې سیاسي بنیاد باندې هېڅ قسمه چې کوم دی دغه نه دی ساتلی. د هر چا به په خپل خپل ځای باندې خپل کارونه چا به روډونه جوړ کړي چا به چې کوم دی څه کړي چا به درته بجلی لګولي چا به نوکرۍ کړي الله دې ورله د هغې اجر ورکړي هر چا به په خپل ځای باندې خدمت وي. او چې کله خبره د دین اسلام راشي په هغه دین اسلام کې مونږ بیا حساب کتاب د هر چا سره کوو او بیا د بچو سره هم کوو د وروڼو سره هم کوو د خاندان سره هم کوو د پلار سره هم کوو د مور سره هم کوو د رشته دارو سره هم کوو د دوستانو سره هم کوو د استادانو سره هم کوو ځکه د عشق فرمایلی دي ستا دپاره مې دوستی هم دشمنی دي چا سره بل روزګار نه لرم بیتا. لہذا ټولو دوستانو زما دا پیغام دی چې یا خو د خپلو مشرانو نه اعلان د توبې مطالبه وکړئ دا خبرې چې تاسو کړي دي د دې خبرو نه ریورس شئ د دې خبرو نه رستو شئ رجوع کړئ توبه وباسئ او که نه تاسو په دې خبره باندې قایم وئ زمونږ د هغه چا نم چې کوم دی اعلان د براعت دی چې چا دا خبرې کړي دي زمونږ د هغه چا نم اعلان د براعت دی چې څوک حمایت کوي. پوهېږئ دې باندې قسم په ذات د خدای تاسو غیرت وکړئ د حضور په در باندې چې مالامال نه شوئ بیا راته ووایئ. غیرت یو شی داسې دی غازي فیصل چا پېژنده چې څوک دی پېژندم ورشه پرون اول ورځ راسئ چې کوم دی په کور باندې د مېلمنو دغه نه دی معلوم هر سړی کښېني وایي چې یاره د ده ټولې خرچې زه برداشت کوم زه به داسې کوم ولې په حضور یې غیرت وکړو زما په جانان باندې غیرت وکړو لکه د زمرو غوندې د عدالت په کمره کې ناست دی چې چېرته خلک یو خپم په بله نشي راړولی او دی ناست دی د هلته کې په حضور باندې غیرت کړی دی دا درته زه خپل ایماني وجدان باندې وایم چې په دې اقدام باندې به حضور د ټول پاکستان نه خوشحاله شوي ځکه چې د داسې ګستاخ وجود
دا ډېر لوی چې کوم دی د امت دپاره ډېر لوی عذاب باعث دی ښکاره د هغه ویډیوز وګوره ښکاره لګیا دی یو انسان ښکاره لګیا دی د حضور د در کې چې کوم دی بیا ادبی کوي او بیا د خپلو ادارو ته وایم چې بجای د دې چې تاسو د مغرب هغه پلارانې پرون نه راګرم شوي دي امریکا او هغې لګیا دي د ده تپوسونه یې شروع کړي دي ډېر سخت ایکشن یې پرې اخیستی دی زه د خپل قوم او د خپل ملک ادارو ته وایم چې زمونږ در سره همدردۍ دي زمونږ ادارې یې تاسو دا قانون چې کوم دی څه کوئ دا قانون چې کوم کالعدم دی او کوم غیر مؤثر دی دا قانون تاسو مؤثر کوئ چې څوک بې ادبي او ګستاخي کوي فی الفور هغه ته سزا ورکوئ فی الفور هغه ته پانسي ورکوئ نو بیا به داسې نه وایئ چې دا وایلیشن کېږي او دا قانون خلک لاس کې اخلي قانون شته دی نه نو لاس کې خلک څنګه واخلي تاسو چې کوم دی قانون په دې باندې عمل وکئ او داسې یو څو ګستاخان ځوړن کې په چوکونو کې چې بیا د چا دا هغې ته پته ده چې مونږ ګستاخي وکړو بله ورځ به هم ښه په ارام کېنډا ته بوځي هلته به راته شهریت هم میلو شي هلته به بیا مونږ ته پیسې هم میلو شي زمونږ به مزي شي هلته د خپلو مزو دپاره بیا د حضور مبارک شان کې بیا ادبی کوي لہذا ټول امت مسلمانه دا خواست دی چې انشاءالله په دې مسله کې تحریک لبیک یا رسول الله به انشاءالله د غازی هر قسمه سپورټ کوي که چې د ده دپاره څه قسمه سپورټ ضرورت دي د روډ ته راوتو ضرورت دي روډ ته به هم راوځي د ده دپاره چې کوم دی د درنو ضرورت دي درنۍ به هم کوي د ده دپاره د عدالت کې ضرورت دي عدالت ته به هم راځي د ده چې څه قسمه سپورټ وي انشاءالله تعالی تحریک به د دې دپاره میدان کې ولاړي او تاسو ټول به انشاءالله صرف د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره کېدی شي دا عمل پرون زه د پېښور وکلا بار چې کوم د هغې چیمبر و په هغې کې زه ناست وم زه درته قسم وخورم زما سترګو کې په هغه ټایم کې د ډېر جذبات مخکې رالی چې ما د خپلو وکیلانو دوستانو ملګرو د هغې جذبات کتل هر یو وکیل چې هغه لګیا و دسخط یې کو زمونږ د پېښور دوستان دي ارباب صاحب هغه نور دوستان دي چې هغې دسخط کو نو هغه دسخط سره به چې کوم دی دا حالت به بدلېده او وی به چې انشاءالله د دې غازي دپاره زمونږ دا دسخط به الله د حضور د شفاعت سبب او ذریعه جوړوي انشاءالله الله دې زمونږ دغه جذبې نصیب کړي او د دغې جذبو سره دې الله د مسلمانانو جذبې سلامت ولري د پښتون خوی دا و چې باباجي به فرمایل چې هغه پښتانه چې په عادت او خوی درانه وي خدای د پښتون هغه رښتونی عادت څه شولو هغه شداء علی الکفار رحماء بینهم یا رب زمونږ د قوم د ښکلې صفت څه شولو او خدای چې د دین په پت به لوبې کړې په سرو وینو هغه حقاني مسلم لایق د جنت څه شولو او رب محمد امین ډېر تنګ په پېښور کې دی هغه د جانان په در کې درد او لذت څه شولو انشاءالله تعالی چې مونږ د غازي سره هر قسمه په میدان کې ولاړ یو او د غازي عظمت ته دواړه لاسه سلام پیش کوو چې تا سره خپله نه د امت مسلمه غاړه مزاده کړې ده د دې خاندان سره ولاړ یو رسمي نه یو ولاړ سیاسي نه یو ولاړ زمونږ الحمدلله د ممتاز قادري سره ولاړم قوم لیدلې ده و زمونږ د آسیا ملونې خلاف ولاړم دنیا لیدلې ده او انشاءالله د دغې غازي سره به ودرېدل زمونږ دنیا ګوري انشاءالله